امن څه ته وایي؟ امن تحفظ ته وایي، تحفظ ته. امن څه ته وایي؟ امن بین الاقوامي تعلقاتو ته وایي، او دلته یو هم نشته. دا زمونږ امن دی او دا زمونږ حالات دي. تاسو ګورئ د باجوړ حالات ته د څه روان. اسلام چې په امن باندې څومره زور ورکړی دی، داسې یو دین هم نشته چې په امن باندې دومره زور ورکړي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ابراهیم علیه السلام دعا وکړه، رب اجعل هذا بلدا آمنا. اوله دعا چې ابراهیم علیه السلام وکړه وایي یا الله دا ښار د امن وګرځي. وروسته به د رزق او د ثمرات او د میوو دعا وکړه. اوله دعا چې وکړه د امن یې کړله. بل ځای کې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم، الله رب العزت فرمایي دې ته موږ امن ورکړه. نو اسلام دا واحد دین دی چې په امن باندې انتهایی زور ورکړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان څه ته وایي؟ مسلمان به دې ته وایي چې بل مسلمان ته دا دې تکلیف نه د ژبې نه ته ضرري، نه د لاسونو ته ضرري. ضرر نه یو مسلمان د بل مسلمان نه محفوظي، مطلب یو مسلمان ته د بل مسلمان نه امني. ډیر احادیث مبارکه په امن باندې جناب نبی کریم علیه السلام انتهایی زور ورکړی دی. سورة انفال کې قرآن مجید کې په سورة انفال کې په 61 نمبر آیات باندې الله رب العزت فرمایي وای کدا کافر تاسو ته مایل شي تاسو صلح کوي نو تاسو مایل شي دا غوښه صلح وکړي، په الله باندې توکل کوي. اسلام داسې دین دی. خو پته راته دا نشته چې په دې پاکستان کې کم خلک اوسېږي. زمونږ ګورنمنټ عوام دارنګې پبلک خلک دا څنګه خلک اوسېږي؟ دلته امن دلته نشته، رزق دلته تنګ دی، په نومي قسم شی چې راوالی جو بار څه ګډوډ دي. حالانکې چې کله امن نه وي، امن دا هر شی د امن سره تړلی دی. که د رزق خبره وکړې دا د امن سره تړله، که د علم خبره کې دا د امن سره تړله، که د تربیت دغه کې د تربیت خبره د امن سره تړله، دغه رنګې خوشحاله زندگی تیرې در امن سره تړله. امن څه ته وایي؟ امن تحفظ ته وایي، تحفظ ته. امن څه ته وایي؟ امن بین الاقوامي تعلقاتو ته وایي، او دلته یو هم نشته. دا زمونږ امن دی او دا زمونږ حالات دي. تاسو ګورئ د باجوړ حالات ته د څه روان دي. یو طرف ته د اسلام आवाज دی، بل طرف ته د اسلام आवाज دی، په منځ کې موږ عوام مرو.